السلام علیکم ملګرو دا د پی اس ال پوینټ ټیبل دی چې یو ډیر انټرېسټینګ مرحله ته داخل شوی دی په دې پوینټ ټیبل کې چې تاسو نظر واچوي نو دې کې درې لوبډلې آلریډي پلی آف ته کوالیفای دي پېښور زلمی ملتان سلطان اور ورسره درې لوبډله د اسلام آباد یونایټډ چې بیګای میچ وګټلو اور کوالیفای شو افیشلی اوس په دې پوینټ ټیبل کې تاسو نظر واچوي ټول لوبډلو نه میچونه کړي دي او یو میچ پاتې دی هر لوبډله به لس میچز کوي په دې پی اس ال کې او یو میچ د دې ټولو لوبډلو پاتې دی خو دې کې د حقیقت درې لوبډلې داسې دي څلور بلکې چې دوی اوس هم پلی آف ته کوالیفای کولی شي څلور لوبډلې دي او یو ټیم به پکې کوالیفای کیږي څلور کمې لاهور قلندر حیدرآباد کراچی کینګ اور کویټا ګلیډیټر دې څلور لوبډلو ته اوس هم چانس شته دی چې دوی پلی آف ته کوالیفای وکړي راولپنډي لوبډله د رضوان لوبډله آلریډي الیمینیټ ته دا غیړو څه چانس نه جوړیږي اوس نن کې په پی اس ال کې کم دوه میچز دي د کراچی کینګ میچ ته او ورسره د کویټا ګلیډیټر میچ ته او بل ماخام چې بیا کم دویم میچ ته نو غلا پېښور زلمی او د لاهور قلندر دی او سبا بیا د حیدرآباد میچ ته او ورسره د راولپنډي میچ ته نو نن چې کوم میچز دي په دې باندې به تقریبا فیصله وشي چې کومه لوبډله به پلی آف ته کوالیفای کیږي جی اوس که چېرې ډي کې مونږ په دې پوینټ ټیبل تاسو نظر واچوئ نو لاهور په هر لوبډله خبره کوو لاهور قلندر به څنګه کوالیفای کیږي لاهور قلندر یو میچ پاتې دی هغه پېښور زلمی سره دی چې دغه میچ لاهور قلندر وګټي د لاهور قلندر پوینټونه به 10 شي او رن ریټ چې کوم دی د دې ټولو نه سیوا دی رن ریټ 0.558 دی او د نورو رن ریټ چې کوم دی -1 کې چلی د لاهور قلندر رن ریټ -0 پوینټ سمثینګ دی او د نورو لوبډلو رن ریټ -1 دی نو لاهور قلندر چې دغه پېښور زلمی نه میچ وګټي نو لاهور قلندر تقریبا 90% په پلی آف ته کوالیفای شي بیا د نورو لوبډلو چانس تر خدای به میچ ګټي په ډیر غټ مارجن باندې به ګټي چې هغه بیا آلموست امپوسیبل شي دغه لوبډلو ته نو په دې وجه باندې نو لاهور قلندر په دې کوالیفای کول شي چې د پېښور زلمی ته شکست ورکولو سره به لس پوینټ شي رن ریټ په هم خشي بیا حیدرآباد لوبډله ده جی نو حیدرآباد میچ راولپنډي سره پاتې دی خو حیدرآباد به دا دعا کوي چې لاهور قلندر میچ بایلی اور کراچی اور کویټا کې میچ چې کم دی هغه کویټا ګلیډیټر وګټي اور حیدرآباد وایي چې زه خپل میچ د کم چې لوبډله د راولپنډي هغه نه وګټم په غټ مارجن باندې وګټم او حیدرآباد به دا دعا هم کوي چې دا لاهور قلندر پېښور زلمی سره کم میچ دی چې په دغه میچ کې پېښور زلمی لاهور قلندر ته په غټ مارجن باندې شکست ورکي یا که عام شکست هم ورکي نو ډزنټ میټر فار حیدرآباد چې ساده میچ وګټي د راولپنډي نه نو حیدرآباد به کوالیفای شي دا خو د حیدرآباد سیناریو ده خو چې لاهور قلندر میچ بایلی غوړي خو بیا کراچی کینګ وسنګ کوالیفای کیږي کراچی کینګ به داسې کوالیفای کیږي چې د کراچی کینګ کویټا ګلیډیټر سره میچ ته خپل میچ نو خو به ګټي خامخا ابا ګټیو ورسره دا دعا به هم کوي چې حیدرآباد خپل میچ بایلی او لاهور قلندر خپل میچ بایلی نو ډیر په اسانه باندې بیا کراچی کینګ کوالیفای شي اوس کویټا ګلیډیټر به څنګه کوالیفای کی کویټا ګلیډیټر لم موقعشتا غوري کویټا ګلیډیټر بدا دعا کوي چې ز خپل میچ دغه نو غټم کراچی نه اور بقایا حیدرآباد خپل میچ بایلی اور لاهور قلندر خپل میچ بایلی اور کویټا ګلیډیټر وای چې خپل میچ وګټم او دا خپل میچونه بایلی نو کویټا ګلیډیټر ته بیا موقعشته دی هغه هم کوالیفای کول شي بیا به 8 پوینټونو سره به کویټا ګلیډیټر کوالیفای شي او 8 پوینټ سره به د بیا رن ریټ هم کمپیر کیږي نو رن ریټ په هم کویټا ګلیډیټر برابر ساتي نو یو ډیر انټرېسټینګ مرحله کې د پی اس ال دا پوینټ ټیبل داخل شوی دی وګورو به چې کومه څلورمه لوبډله کوالیفای کوي په هغې باندې ان شاء الله بیا ډیټیل سره خبره کوو ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام